یو خوا کور ما تاسو ویلو یو خوا کور د الله او بل خوا کور د رسول الله او مینس کې د کور دی خو چې زړه د رسول الله سره نه دی الله جهنم ته ورسولو دا یاد ساتئ فتنو دور دی کم عالم کې چې محبتي بیان اوري کم اجي کې چې د مدینه منورې محبتي دا غي ستړمشي تم ورسه کم اجي او عالم معتمر چې هغه د آقا عشق زړه کې ساتي دعا کې نه غواړي نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما پلار روان دي ما مقصد دا دی دا خو د هغه چا بچی دی چې نور تاسو ته پته لګي کنه د هغه چا بچی دی الله اکبر ما آیتونه مبارکه د شعیب علیہ السلام تلاوت کړل په دې کې واقعه د عبد الله ابن عمر هم درته بیانوم مقصد مې دا دی یو لوی پیغمبر ما ته یاد کړئ چې واقعه د عبد الله ابن عمر د مدینه منورې بارکی مولوی صاحب هغه در نه هیر نشي بیا راته روایت کی زما مقصد دا دی حضرت شعیب علیہ السلام د مدین والا قوم ته الله را اولګلو شعیب علیہ السلام مدین والا قوم باندې زور راوړو هر نبی چې راغله او په هغه وخت کې چې داغه په موجوده قوم کې کومه بیماری ده نور بیمارو ذکر ضمنن شوه خو چې هغه خاص مرکزی کومه ګناه د دې قوم نه کیږي نو هغه ورته د وخت پیغمبر وړاندې کی د شعیب علیہ السلام قوم دا په زمینداری کې ډیر ماهر قوم د دوی ټول ډیر زیاتو او ټول خدای شان دې د زمیندار سړي ډیری ځکه غنم اخلي غنم ورکي جوار اخلي جوار ورکي قجوري اخلي قجوري ورکي پیمانه او ټول دا دغه کاری شعیب علیہ السلام په یو ډیر مصروف قوم کې الله پیدا کو چې د مال دولت کاروبار دا دغوی منشوه شعیب علیہ السلام قوم ته ډومبه د الله ربوبیت بیان کړ هر نبی چې راغله ډومبه قوم ته وی یا قوم اعبدوا الله اے قوم د الله عبادت کوي مسله د توحید ورته ډومبه بیان کړ بیرغین بعد د الله رب العالمین شان ورته بیانای عبادت د الله کوي نشته دی الله لرا من اله غیره بل څوک د عبادت لایق نشته او بیا الله خپل پیغمبر ته وی اے شعیبہ د قوم ته اوس هغه بیماری ور په ګوته کا د کمی بیماری په وجه باندې چې بستا په دې خار باندې عذاب راځي ګوره هغه کومه بیماری ده ولا تنقص المکیال والمیزان ټیم باندې تاسو ته آسان وي ټیم باندې غنم اخلي او په ټیم باندې غنم ورکي ما یو ځلې یو چانه پي اغستلی نو پي هغه شیګنه چې راواغوس ډېر غټ نو ما لکه دا شی چې دی خلطه کې راواړې دی پلاستیکي بوجۍ کې نو شی پکې لاندې ډېر کمی او دا شی ډېر غټ دی او ډکې مې را اخلي نیم هم نه وي زما په دې بوچنګۍ کې برکت نشته او دا څنګه معامله ده هغه چې کله زما په اخلاص مې الله شي لګ راکا چې مې راواغوس نو هغه په دې نیمه پورې په هغه شی د سنې غرا ختلې هغه دا خو نیمه شی بند دی همداسې دی نو ما ته قوم د شعیب علیہ السلام ما ځکه تاسو دا په تلې کې به بل شي ورکوي دا معاملې سړي تبا کوي هغه خاندل الله مولوی سمو خو تل کې ورکو ما له ګورم داسې توکلی مو ورچوي دا خو شی ډېر غټ دی هغوی دقه ترتیبی غلطو دنه به چې اغستو په پوره ټیم به اغستو پوره پیمانه به اغستا چې اغله به ورکوله کمه به ورکوله خدای پاک هغه بیماری وړاندې کړ چې هر سړی پې نه پوهېږي په تله باندې خو ډېر خلک پوهېږي نو هغه د تلې مسله مؤخر کړه او د کیل مسله مقدم کړه چې دا پټه معامله ده تا خو ټیم وښودلی لیکن دا ټیم ظاهرا خدا سے ښکاري چې یو شان ټیم دی دو ټیمان دي په دواړو باندې یو نوم لیکلی خو چې اخلي په دې ټیمې اخلي چې ورکیا
په دې ټیمې ورکوي. نو خدای پاک د دې نه منع وفرمایله. بې میزان ذکر کو تله کې بیا څه کول؟ ګورې یو دا ده چې ته چاته وي چې ګوره په ښه به در نه اخلم په کچه به در کوم. مخکې دې ورسره خبره وکړه، خبره ختمه ده. ګورې هغه څه خبره نه وي ته هغه ته وایې په دې مې در نه واغسته او په دې مې در درکړه. نو په دې تله کې به دوی نقصان کولو. د سیر په ځای به 3 پاو ورکول. خدای پاک ته دا څیز ناخوښه و، دا د معاشري فساد راولي. نو الله ورته وایي دې قوم ته ووایه چې دا کار ډېر خطرناک دی. انی اراکم بخیر، بېشکه په تاسو باندې ستاسې دپاره په دې کې خیر کثیر دی. که تاسې دا ټول برابر کو، کیلم برابر کو، او که نه کوئ نو ګورئ زه په عذاب هغه ورځ باندې یریږم چې تاسې به ټول راګیر کړي. عذاب یوم محیط. ګوره پیغمبر ورته اول منع وکړه، بیا ورته ذکر د عذاب وکړو. نو موږ او تاسې له اوس پته لګي چې قوم د شعیب علیه السلام الله په دې څیز باندې تباه کو. آیا کوم رب چې د شعیب علیه السلام قوم تباه کوي نو موږ نشي تباه کولی؟ بیٹی ما زلزلې، بیٹی ما عذابونه، مین وجه دا ده چې زمونږ کردار صحیح نه دی، زمونږ کاروبار صحیح نه دی. موږ پیسې راغونډو، په دې دې مانه څوک نه خفه کېږي. بعضې وخت کې موږ یو خبره وکړو موږ چا پورې نه وایو، خو بیا بعضې ملګري ځان ته راواړه و یاره مولوي صاحب دا ګورې که عالم دی، که صاحب طریقت دی، که صاحب درس دی، احتیاط ورته پکار دی. د سفیان ثوری واقعه موږ بیان کړې وه. د یو عالم کردار ته خلک ګوري. زه تاسې ته وایم ټول صحیح کوئ او زه خپله غلط کوم، اثر به بد نه پرېوځي. زه تاسې ته وایم دروغ مه وایي او تاسې دروغ وایي. نو مین وجه دا ده چې زه به هم دروغ وایم. زمونږ د بیان نه اثره ولې لاړو؟ هغې مین وجه دا ده چې موږ د بني اسرائیلو د مولیانو په شانتي یو. الله دې د موږ وساتي. وایو یو څه کو بل څه، د هغې اثر دا دی چې زما مقتدیرن په هماغه بیمارۍ کې مبتلا شو. زه تا ته وایم حرام مه خوره، شکوک و شبهاتو نه هم ځان وساته او خپله پې لکه د شر مخ لګی ما په تا بلکل اثر نه کوي. صحابه کرام چاته دا نه ویل چې زما دا خبره وه، هغې به ویل لږ ما ته وګوره، زما معاملات وګوره، زما کردار وګوره. خبره کې خبر را یادېږي. پرون مې طلبای کرامو ته دا بنو مستلق د هغې غزوې ذکر کول. کتاب المغازی کې د بخاري شریف مال په دې هره واقعه کې څه حکمتونه وي. په دې کې یو لوی حکمت دا وشو چې څه خلقو مدینه منوره کې هغوی به ویل یو څه کول به بل څه. هغوی منافقانو او د امام الانبیا سره بنو مستلق غزوې لم تلو. دا داسې یو غزوه وه چې د دې قوم قبیله ډېره مالداره وه او دوی د نبی علیه السلام خلاف یو سازش تیار کو، یو منصوبه یې جوړه کړه او د قوم نه چاندي او مالونه غونډول دي. بنو المستلق هغې ویل چې په پیغمبر به حمله کوو، د مدینې نه به وباسو، ځکه دا پیغمبر موږ ته لاس را اچي را رسېږي را پسې را روان دی. چې دوی منصوبه جوړوله، سردار کونین د جبرائیل امین راغی چې هغه قبیلو هم ستاسې خلاف لګې ده او منصوبه تیاروي. محبوب پیغمبر زر صحابه ته ورځي چې زو ورباندې ټول لاړل. چې لاړل هغوی له پته ولګېده، سیبه په هغوی الله روب وغورځولو. ځوانان یې ټول غرونو ته وتښتېدل، مالونه ترې نه پاتې، ګډې نغدې بچي هر څه ترې نه پاتې شو. سردار کونین صلی الله علیه وسلم رحمتا للعالمین دی، ډېر احتیاط به صحابه باندې کولو. زمونږ اوس احتیاط بالکل نشته، زمونږ احتیاط مکمل ختم دی.
حضور پاک علیہ السلام ویل ګوره خیل ما ته جبرائیل علیہ السلام ویل چې د قوم خلق تختیدلی دي ګوره قوم کې گزارو نه کوي نو د دوی یو ډېر لوی تالابو ځکه دې غزوې دوه نمونه راغلي هغه خلق چې د تالاب په خوا کې اوسېدل ډېر لوی تالابو دې ته دا مال ټول اوبو ته راښکته شوی و چې کله دشمن وتښتېد نو مال غنیمت راغی په زرګونو اوښانو 15,000 خو صرف ګډې او چیلۍ نورې پرېږده داسې نغمل او ډېر پکې صحیح سار شو د دوی زنانه وینځې شوې غلامان ترې نه ونیولی شو نو دې غزوه کې څوک وو نبي علیه الصلاة والسلام سره څوک تلي وو منافقان هم تلي وو ګوره منافق بېلتون ډېر ګران دی تم لا اله الا الله محمد رسول الله غم لا اله الا الله محمد رسول او کردار ته به ګوري د منافق سړي لویه علامه دا وي چې دا بې ادبه ډېري بس پوه شه نور ورپسې ډېر مه ګره مه ځان چې کوم سړی بې ادبه و ته پوه شه چې دا سړی غریب پکې ور پرېوتی دی بس بې ادبي ډېر خراب شی دی خدای دې موږ او تاسو د بې ادبۍ نه وساتي او دا بې ادبي په هر شکل باندې وي موږ نه ټیکې موږ په کوم انداز کوو الله دې موږ د بې ادبۍ نه وساتي خو ولې د منافقت لویه علامه یوه دا ده دویمه غټه علامه د منافق سړي دا ده چې دې قسمونه ډېر خوري دروغ ډېر وایي نو دا غزوه زما پکې دوه خبرې غرض دی یو دې قوم کې مال دولت ډېر نو دا بوزدل ولې شو دا قوم د جګړې نه وتښتېدو ولې نو عزیزانو یو په دې قوم کې دا و چې دا بیماري پکې وه کومه بیماري چې د شعیب علیه السلام په قوم کې وه تا تلا طول کې نقصان